ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو تاسو له نوي پروګرام سره زه راغلی یم. زما سلامونه احترامات قبول کړئ انشاءالله العزیز. نوي ټکي طرف ته به پرمختګ کوو. د سوال نه بس موږ سره چې کوم دی هغه طوا ده. طوا څنګه لیکل کیږي او کوم نور ټکي چې کوم دی په دې کې شامل دي که خیر انشاءالله هغه به تاسو زما پریکټیکل ورک کې ګورئ. موږ سره طوا څنګه لیکل کیږي اوس ګورئ ورته ښه. دې ځای نه به قلم کیدی او برا به قلم بوزئ. صحیح ده؟ که خیال مو کړی وي تر دې ځای پورې چې کوم دی دا د سواد چې کوم مونږه اپر حصه ده هغه هم مونږه د دې ځای نه تر دې ځای پورې هم دا شی جوړو. صحیح ده؟ او په دې یو طوا کې چې کوم دی د دریو ټکو کمې حصې دي هغه پرتې دي پکې. یو پکې چې کوم دی الف دی ورپسې به راځي. دا اوس د دې ځای نه تر دې ځای سواد شو. د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې کومه کرسۍ مونږ د ری یا د دال جوړو هغه پکې هم شامله ده. د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې دا به مونږ سره وي 2/1/2 کت. صحیح شو؟ ورپسې چې کوم دی دا حصه چې مونږ سره کمه ده دا به ډای کت وي، یعنې د دې دا لوړوالی د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا به مونږ سره د دې طوا چې کومه کرسۍ ده هغه به مونږ سره وي 2/1/2 کت. دا به وي مونږ سره. د دې دا منځ چې کوم دی یعنې دا کرسۍ اورېږه مونږ جوړه کړو نو د دې به تاسو ته خپله اندازه وشي. دا به پونې کتي پونې کت. دا منځ چې کم دی یعنې د کت نه به لږه کمي او د دې دا کم بناوټ چې دی دا به بالکل لکه د خربوزې غونته کې وي. دې ځای نه به پې بره نه تاسو یو ښایسته او ښکلی الف ولګوئ او ستاسو سره به چې کومه طوا ده هغه به جوړه شي. دا الف چې کوم د دې طوا د پاسه لګي دا به تقریبا 3 کت دا به وي. د دې چې کوم دا منځ دی څنګه چې تاسو ته ما شروع کې ویل دا به داسې لکه دا خربوزے کی بیج، یعنی مطلب د خربوزې چې کوم تخم وي د هغې په سټایل باندې دلته داسې دې کې به دا یو سترګه جوړوي.